الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم. زما قدرمنو اوریدونکو د جمعرات د ورځې د بیان په سلسله کې موږ تاسو خبره کوو او خبره اورو. نن به موږ تاسو ان شاء الله خبره پر دا عنوان باندې کوو چې د زنانو د مجلس اصلاح به څنګه وشي. زنانې چې سرکشینی غپا او مجلس کوي په هغه مجلس کې چې کمی کمیانی غیبتونه نقصانات راځي هغه به څنګه موږ په نیکانو په ښه خبرو باندې بدلو. یا د موږ څخه په مجلس کې د یو چا غیبت کیږي، د یو چا نقصان او عیب بیانېږي، د یو چا سره بغض او حسد موږ پیدا کیږي بیانوي، هغه بغض حسد هغه نقصانات او غیبتونه به موږ څنګه په ښو خبرو باندې بدلو چې زموږ مجلس دا زموږ لپاره د آخرت ګټه وګرځي، د آخرت نقصان ونه ګرځي. په دا باره کې موږ تاسو ان شاء الله نن خبره کوو. په قرآن پاک کې الله تبارک وتعالى فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والاو قوا انفسکم واهلیکم نارا، تاسو خپل ځانونه او خپل کور بچان دا د جهنم د اور څخه وساتئ. مطلب دا دی چې خپل یو نیکی بچاو کی، یو ګناه د خپل ژوند څخه ختم کی وي باسي. او د انسان د ژوند نیمه حصہ چې دا هغه د انسان خپل کور او بچان هم دي. نو چې کوم انسان خپل ځان د جنت د پاره تیاری کوي هغه انسان به د خپل کور د بچانو د کور والا د مور د خور د لور د هغه فکر به هم کوي. نو یقینا زموږ د زنانو په مجلسو کې ډېرې زیاتې کمیان شته. په دا باره کې دغه کوم آیت چې ما تاسو په مخ کې بیان کړي هغه آیت دا و چې تاسو خپل ځان او خپل اولاد د جهنم د اور څخه وساتئ. او دا زموږ تاسو یقین دی چې په دنیا کې هر مجلس هغه خو به داسې وي یا خو به موږ هغه مجلس د جنت والا جوړوي، یعنی په هغه کې به موږ ته نیکانې ملاوي، یا به هغه مجلس زموږ ګناوي را زیاتوي او ګناوي چې زیاتې شوې انسان جهنم ته رسوي. نو حاصل او خلاصه دا سوا چې موږ تاسو زنانې په آپس کې کښېني چې مجلس کوي یا خو به د دې مجلس د جنت ذریعہ ګرځي یا د جهنم ذریعہ ګرځي. نو موږ تاسو به د خپل مجلسونه د جنت ذریعہ جوړو. په دې باره باندې الله پاک فرمایي وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، چې تاسو نصیحت کوي یقینا نصیحت چې دی هغه مؤمنانو ته ډیره زیاته فائدہ ورکوي. نو د زنانو مجلسونه دا صرف باید پر خوراک، پر فیشن، د دنیا پر معاملاتو پر دې باندې نه وي، بلکې په دې کې د خیر خبره هم وي، د نیکی خبره هم وي، د الله تعالی د نعمت د ذکر خبره هم وي، په دې کې د علم دنیوي او اخروی دارنګه خبرې وي چې انسان ته فائدہ رسوي. قدرمنو هر مجلس چې تاسو پکې ګډېږي تاسو به د هغه په باره کې ډېر سوچ او احتیاط کوئ، ولې مجلسونه چې دي هغه د انسان د ګناو ذریعہ هم ګرځي، د انسان د نیکانو ذریعہ هم ګرځي. و یو حدیث کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای چې کله یو څو کسان یو ځای سره راجمع شي کښېني د الله ذکر کوي نو فرشتې راشي هغه مجلس باندې شاوخوا راوګرځي، په خپله ګیره کې واخلي، پر هغه باندې د الله رحمت را نازلېږي، پر هغه خلکو باندې د الله د خوا څخه سکون او اطمینان راځي. او د الله تبارک وتعالی د فرشتو په مجلس کې دغه خلکو تذکره کوي چې کوم کسان د الله د ذکر د پاره راجمع شوي وو. نو تاسو خپل اندازه واخلئ چې دا رنګه مجلسو لره د الله فرشتې هم راځي او دا رنګه مجلسو لره د الله پاک رحمتونه هم نازلېږي. او په داسې مجلسو باندې قدرمنو الله پاک فخر کوي و فرشتو ته وایي چې وګورئ ما انسان د دا ورځې دپاره پیدا کړی
نن ناس دی زینایم لیدلی زما نبی نه دی لیدلی جنت او جهنم نه دی لیدلی دا هغه باوجود ګورس ما ذکر کوي زما تذکرہ کوي ما یادوي نو الله پاک په دې بندگانو باندې فخر کوي او فرشتو ته د دې تذکرہ کوي چې زما بندگان دا رنګ لکه دغه انسانان چې دي نو قدرمنو په داسې مجلسو کې کښېنستل دا عبادت هم دی دا زموږ د جنت ذریعہ هم ده او دا د الله د خاصه د رحمتو ذریعہ هم ده پر دې مجلسو د الله رحمتونه راځي او تر هغه هم د خوشحالي خبره چې پر دا رنګ مجلس والاو باندې الله پاک سکون اطمینان خوشحالي راولي مستاسو اوریدلی اولیدلی دي چې مستاسو کله مجلس او بیان لراسو په زړه کې می یو څه پریشانی په زړه کې می یو څه غمګینی په زړه کې می یو څه طبیعت خراب وي لیکن چې کله مستاسو بیان واورو په بیان کې د قران او د حدیث په خبري واورو چې کله دا بیان ختميږي مستاسو یقینا خوشحالي چې دا مستاسو سکون چې دا مستاسو راحت چې هغه ته بیان پر شروع کېدو زیات شوی دا هغه وجه ده چې پر دغه رنګ مجلسو چې په هغه کې د الله او د الله د رسول خبرې کیږي پر هغه باندې الله رحمتونه نازلوي او الله پاک هغه انسانانو ته د زړه سکون ورزیاتوي دا خو الحمدلله ما خو خپل سل فصله کې تجربه ده چې کله د قران او د حدیث تذکرہ وسی هغه ماته یقینا سکون او خوشحالي راته رسیږي یقینا تاسو د بلکې د هر مسلمان چې د چا په زړه کې ایمان وي د هغه وزونته د هغه وزړه د قران او د حدیث د خبرو څخه خوشحالي او سکون ملایي او دویم مستاسو په مجلسو کې او غټه کمی دار راځي ما خوندو چې زموږ په مجلسو کې غیبت هم راځي په دې کې شیطانت هم راځي حالانکه په قران کې الله پاک څه فرمایي وای ولا یغتب بعضکم بعضا سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 دی وای فتاسو کې دي بعضی کسان د نورو غیبت نه کوي په حدیث کې راځي چې وای الغیبۃ اشد من الزنا وای غیبت چې دی دا تر زنا هم غټه ګناه ده نو په دې باندې زما قدرمنو اوس موږ تاسو مجلسونه چې دي هغه د غیبت څخه د شیطانت څخه د فتنه او د فساد د خبرو څخه ټکوي نو باید چې موږ پر دې موقع باندې د خپل ذبی حفاظت وکړو موږ تاسو چې په روزه کې په مختلفو موقعو باندې چې موږ تاسو عبادتونه کړې دي نیک اعمال مې کړې دي موږ تاسو تهجد کړې دي تلاوتونه مې کړې دي خیر او خیرات او صدقې مې کړې دي هغه کله موږ تاسو په ذبح باندې موږ غیبت وکړو موږ څه هغه ته پام نه چې ما دومره ډېری نیکانې راسوځي لہذا چې په مجلس کې کښېنئ په آپس کې یا د نور زنانو سره کښېنئ د خپل خولې سره ډېر زیات پام کوئ زما قدرمنو دا ستاسو نیکانې داسې سوځي لکه ووچو بوټو ته چې اور ورواچي ووچو لرګي ته چې اور ورواچي دومره زیات زموږ نیکانې راختموي او بیا زموږ تاسو په مجلس کې کچيري غیبت نه وي او یو د بل سره فساد او حسد نه وي لیکن په هغه کې زموږ بیکاره خبرې زیات بیکاره مطلب چې د هغه خبرو څخه نه دنیوي فائدې وي نه د هغه خبرو د آخرت په حواله سره فائدې وي زموږ په مجلسو کې دا رنګ خبرې بیخي زیات چې هغه هیڅ ګټه نه لري موږ تاسو هغه ته فضول او بیکاره خبرې وایو بے فائدې خبرې لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د انسان د مسلمانۍ یو ښه خوبي دا ده چې دی بیکاره خبرې پرېږدي